أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرة آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دلته کې د انسان د پیدایش واقعا او حالات دا بیانېږي. مخکې آیاتونو کې الله فرمایل خلقکم، تاسو مې پیدا کړی، نو الله د پیدایش هغه واقعا او حالات بیانوي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پدې کائناتو کې د انسان نمخ کې پیریان او جنات اوسېدل، اغي دلته کې جون تیرو. کله چې اغي بغاوت او نافرمانی شروع کړي، نو الله ورپسې فرشتي راولېږلې او د مخ د ځمکې نه لرې کړ، د کائناتو نه لرې کړ. بیا الله فرمایل انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه یو خلیفہ پیدا کوم. خلیفہ څه ته وایي؟ خلیفہ معنی جانشین، رستو راتلون کې. د خلیفہ یو معنی د جانشین، رستو راتلون کې، یعنی د جناتو نه پس یو بل مخلوق پیدا کون کې ما. یا د خلیفہ معنی دا ده چې داسې مخلوق پیدا کوم چې رستنی به د مخکینی خلیفہ وي، یعنی پلار به مړ کیږي او زوی به د جیداد مالک کیږي، د کور مالک کیږي. بیا به دک زوی مړ کیږي، دا غزوی به کوم دی خلیفہ کیږي او د کور او د بینک بیلنس په مالک کیږي. دې ته خلیفہ وایي. یا د خلیفہ بل معنی د ایجنٹ، نوکر چې ورته ویل کی. الله وی زه خلیفہ جوړو چې هغه به زما نوکر وي، زما ایجنٹ به وي. نو نوکر هغه کار کوي چې څه ورته افسر او مشر وي. نو الله وی دا به زما نوکر او زما خلیفہ وي، زما د خوښې کارونه به کوي. نو چې بیا کله ایجنٹ او نوکر ښه کارونه کوي، نو افسر او مالک ول انعام ورکوي، او چې بد کارونه کوي سزا ول ورکوي. نو دا خلیفہ که نیک اعمال کوي جنت ته وځي، او که بد اعمال کوي دوزخ ته وځي. نو وإذا یاد کا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت قال چې وی ربک استرب للملائکه فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ، ز جوړون کې ما بزمکه کې یو جان نشین او یو خلیفہ، یو نائب جوړو. نو قالوا اتجعل فیها، قالوا فرشتو اتجعل فیها، آیا جوړې ته په دې ځمکه کې من داسې څوک، داسې مخلوق پیدا کې یفسد فیها چې فساد به کوي په دې ځمکه کې، ویسفک الدماء او تویی بوینه. دا اعتراض نو، اغي تپوس کو او سوال کو. او دا سوال زکو چې اغي ته ویل شي چې زه خلیفہ او انسان جوړوم، پاغه کې به د حیوانیت ماده هم وي، د ملکیت ماده به پکې هم وي، او د انسانیت ماده به پکې هم وي. د دریو سیزونو نه بدی جوړ وي.
پدې کې به حیوانیت وي، پدې کې به ملکیت وي، او پدې کې به انسانیت وي. لہذا د حیوانیت تقاضا دا ده، د حیوان څه کار دی؟ یو بل ټکول، سپي په سپو ورشي، جنگ جګړې کول. د حیوان کار خېټه ډکول، بچی راوړل ځان له کور، او د استوګ نیزه برابرول، بس دکه د حیوان کار دی. حیوان نه د الله بندگی پیژني، نه مونځ پیژني، نه حج پیژني، نه روزه پیژني، هیڅ نه پیژني. غوا چې ته مونځ کړی، تلاوت یې کړی دی، نه یې کړی، او نه ګناهګار دی. دکه رنګې بل ملکیت دی، فرشته. د فرشتو پیدایش چې شوې ده، نو د هغې په عقل او په ذهن کې صرف دا خبره ور اچولې شوې ده چې تاسو به د الله بندګي کوئ. هغې نه چیز کي، نه ډوډۍ خوري، نه ورسره د کور غم شته، بس صرف د الله ذکر کوي، 24 घंटे لګیا دي. امام شافعي رحمت الله علیه نه چا تپوس به دې ستړي کېږي، نه هر وخت ذکر تلاوت منځونه. او ورته فرمایي ته په ناسته، په ولاړه، په ملاسته اکسیجن خوري او کاربن ډای اکساید غورځي، ته به دې ستړی کېږي وي نه. ځکه چې د هغې دا کار دی، بس دا د هغې خوراکه ده، دا د هغې ژوند دی، په دې ژوندي دي. او بل فطرت انسانی دی، انسانیت پکې الله پیدا کړ. نو د فرشتو نظر حیوانیت طرف ته لاړه چې حیوانیت پکې پیدا کړي. نو داسې مخلوق یا الله سره پیدا کړي، ای بوال ټکولی په یو بل چکونه، بس دا کوششي چې ځان له ډېره کم د بل فکر نه، د حیوانو دغه کار پاتې شو. ملکیت نو مونږ یو که نه، مونږ ملکی. الله جل شانه فرمایل نه، شریعت اسلامی تا ته ګوره دا نه وایي چې ته مکمل حیوان شه، او نه درته دا وایي چې مکمل فرشته شه. چې مکمل ځناور شي او حیوانیت در کې پیدا شي، د خپلې خېټې فکر، د خپل کور فکر، بچی راوړل، چې ډوډۍ کول، پیسې ډېرول، شریعت تا د دې نه منې کوي. او د ملکیت نه دې منې کوي چې ملکیت در کې صرف راشي. اوږده ګیره او پټکې او تسبیح والې، پلار د ته مینت، رور د ته مینت، تره د ته مینت، او ته نه د بچو خیال ساتې، نه ځان خیال ساتې، او د اړې په جومات کې چې کوم دی ناست او ذکر کوي، او ټول عمر چې کوم دی بس په جومات کې دا تیر کړي. د حقوق العباد، د بچو، د خپل ځان، د خپلو خپلوانو دینه مکمل کټ شي، مجذوب او لیونی ورته ویل کی. د دې نه دیم چې کوم دی شریعت منې، رهبانیت نه دې منې کوي، بلکې الله فرمایي زه به پده کې یو دریم څیز پیدا کړم چې هغې ته فطرت وایي، فطرت انساني وایي. دغه فطرت انساني به دې د حیوانیت نم ساتي او د ملکیت نم ساتي، دې به نیوټرل ساتي، دې به منځ منځ کې ساتي. نو دکه کس به چې کوم دی نو بیا کامیاب. او دغه فطرت انسانی باندې راتلو دپاره چې دا انسان نیوټرل وساتي، دی چې کوم دی د حیوانیت نه او د ملکیت نه په دې منځنۍ درجه کې وساتي، د هغې دپاره د وحي ضرورت دی. او وحي به زه پیغمبر ته لیږم، لہذا هغه پیغمبر، هغه کتاب او هغه قرآن او هغه زما استازي، دی به چې کوم دی د حیوانیت او د ملکیت په دې منځنۍ درجه د انسانیت کې ساتي. خبره فرشتو ته پته وه چې حیوانیت خو ښه شی نه دی چې په دې انسان کې پروت، ملکیت خو آلرډي مونږ کې شته. الله ویلی یو دریم څیز پیدا کوم، انی اعلم ما لا تعلمون، تاسو ته پته نشته، پته کې به یو بل صفت وي. نو څه وایي؟ وَإِذَا يَأْتَىٰ وَقْتُ قَالَ رَبُّكَ چې وویستا رب للملائکة فرشتو ته، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً چې زه جوړونکی یم په ځمکه کې یو نایب او خلیفه.
قالو نو فرشتو وی اتجعل فیها آیا جوړه ته پدې زمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد بکې بزمکه کې ويسفك الدماء او تویی بوینه ونحن نسبح بحمدك حال دا دی چې مونږ هر وخت استا حمد او ثنا کې مشغول یو او استا بزرگی بیانو استا صفاتونه کو قال الله تعالی فرمایل انی اعلم بیشک ز پویګم ما پاغ سمان دی لا تعلمون چې تاسو به نه پویګه ما ته یو خبر علم دی تاسو علم هغه ته نرسي چې زب په انسان کې انسانیت فطرت انسانی هم دا پیدا کوما